موږ دا ویلو چې جمله په اعتبار د ذات سره په څلور قسمه ده. جمله اسمیه ده، جمله فعلیه ده، او جمله شرطیه ده، او جمله ظرفیه ده. نن به موږ وایو چې جمله په اعتبار د صفاتو سره، او صفات تاسو ته ما ویلو چې ګور د یو څیز ذاتي یو د هغې صفات دي. ذات مثلا زه وایم چې لکه د زید د دوه لاسونه دي، دوه خپې دي، د هغې سټرکچر سړی بیان کړي ذات دي. د غوښو د هډوکو نه جوړ دی مثلا. یو د هغه صفات دي چې د هغه اخلاق څنګه دي، رنګ یې څنګه دی، عادات او اطوار یې څنګه دي، دې ته صفات ویل کېږي. علم ورڅه شته که نه جاهل دی، دا صفات دي. نو نن به موږ وایو جمله په اعتبار د صفت سره. نو جمله په اعتبار د صفت سره چې کوم ده نو دا په شپږ قسمه ده: مبینه، معلله، او معترضه، مستأنفه او حالیه او معطوفه. شپږ قسمه چې کوم ده نو دا جمله په اعتبار د صفاتو سره. په دې کې اولنی قسم چې کوم دی نو هغه ده مبینه. مبینه اصل کې د بیان نه دی، یعنی د یو څیز وضاحت کول، بیان کول. نو مبینه دې ته ویلی کېږي چې یو جمله را لګېدلې د مخکینۍ جملې بیان یې کړی، وضاحت یې کړی. لکه موږ وایو چې که نه چې الکلمة علی ثلاثة اقسام اسم و فعل و حرف. دلته تاسو ته لیکلی دی چې الکلمة کلمه په درې قسمه ده. نو اوس په هغه درې قسمونه کم دي؟ د دویمې جملې د هغې وضاحت وکړو چې اسم و فعل و حرف. د دې دویمې جملې ته موږ وایو درې اقسام کوم دي؟ اسم دی، فعل دی او حرف دی. دویمې جملې ته موږ وایو جمله مبینه، یعنې د مخکینۍ جملې بیان او وضاحت یې وکړو چې هغه درې قسمونه کوم دي؟ هغه اسم دی، فعل دی او حرف دی. دې ته ویلی کېږي جمله مبینه. دویمه ده هغې ته ویلی کېږي جمله معلله. جمله معلله ده اصل کې د علت نه دی. معنی دا ده چې دا وروستنۍ جمله، یو جمله د مخکینۍ جملې د مخکینۍ خبرې علت او وجه بیان کړي. لکه نبی علیه صلات وسلام فرمایي چې لا تصوموا فی هذه الایام. تاسو په دې درې ورځو کې، یعنی په دې ورځو کې تاسو روژې مه نیسئ. په دې 5 ورځو کې، یعنې 2 د اخترونو ورځې او 3 ایام التشریق چې کومه 3 ورځې، په دې کې تاسو روژې مه نیسئ. وایي چې لکه روژه خو نیکۍ کار دی، نو دا ولې مه نیسئ؟ نو هغه په بلې جمله کې د هغې علت بیان کړه، وجه بیان کړه چې ولې مه نیسئ. ځکه مه نیسئ چې فإنها ایام اکل و شرب و وعال، چې دا 5 ورځې چې کوم دي نو دا ورځې د خوراک او څښاک او د جماع ورځې دي. لهذا په دې کې روژې مه نیسئ، د روژو دپاره نه دي. دا دویمه جمله ګور راولېږه لا تصوموا فی هذه الایام، په دې ورځو کې روژه مه نیسئ. او دا جمله راولېږه ده فإنها ایام اکل و شرب و وعال. دې ته موږ وایو جمله معلله. د بر جملې علت او وجه بیان کړه، دلیل یې وله بیان کړه چې په دې وجه باندې مه نیسئ. او دریمه جمله چې کوم ده نو هغه ده جمله معترضه. جمله معترضه دې ته ویلی کېږي چې دا د 2 جملو په منځ کې بې جوړه واقع شي، یعنې د دې داسې خاص ضرورت نه وي. یعنې سړی چې کومه خبره کول غواړي او کومه بحث یې راغیستی، د هغه بحث سره تعلق نه وي، خو په منځ کې یاره وضاحت دپاره راشي، څه فایده وي، یاره دعا دپاره راشي، خو د دغه بحث سره تعلق نه وي. لکه موږ داسې وایو که نه چې قال ابو حنیفه رحمه الله النیة لیست بشرط فی الوضوء. امام ابو حنیفه وایي ګوره زمونږ غرض څه شی دی؟ امام ابو حنیفه رحمه الله وایي چې نیت په اودس کې شرط نه دی. زمونږ اصل خبره چې کوم ده نو هغه دا ده. قال ابو حنیفه ته د هغه دا قول مطلب دی زمونږ دا چې النیة لیس بشرط فی الوضوء. زمونږ خو مطلب تی دا دی. خو دا رحمه الله چې کوم دی دا په منځ کې به کې جمله معترضه واقع شو. دی نه مخکې څه تعلق سره نه وروسته شه. البته دا به کې امام ابو حنیفه نوم راغی نو هغه ته موږ دعا وکړه. لکه موږ خبره کوو که نه، لکه یار دې فلاني حاجي صاحب ځای ته ورغلی وم مثلا پخوانه زمانه کې، الله دې وبخي، او داسې خبره یې کړو، او چې ورغلی وم او داسې خبره یې کړو، اصل غرض خو دا خبره ده، خو الله دې وبخي دا خبره کې په منځ کې هسې جمله معترضه راله، نو فایده یي خو څه د دې بحث تعلق نه وي، دغې ته ویلی کېږي جمله معترضه. نو دا داسې وایي چې مبینه جو پہلے جمله کو واضح کر دے. جمله مبینه دې ته ویلی کېږي چې دا مخکینۍ جمله واضحه کړي. لکه الکلمة علی ثلاثة اقسام، کلمه په 3 قسمه، نو هغه 3 قسمه اوس کوم دي زموږ په ذهن کې خو نشته، نو دې وروسته جملې وضاحت وکړو چې اسم و فعل و حرف. دا اسم و فعل او حرف دی. اس مثال میں پہلے جملہ کا مطلب صاف معلوم نہیں ہوتا تھا. په دې مثال کې د اولنۍ جملې مطلب صفا نو معلوم،
कि वो कौन सी 3 किस्में हैं, चाहे 3 किस्मों कम दी। दूसरे जुमला ने इसको बयान कर दिया कि वो 3 किस्में इसम फ़ेल और हर्फ है। दोमी जुमले दागे वजाहत हो कि चाहे 3 किस्मों ने सिर्फ इसम फ़ेल और हर्फ थी। जुमला मुअल्लिला जो पहले जुमला की इल्लत बयान करे, जुमला मुअल्लिला देते वाले कि जिदार मखकिनी जुमले इल्लत वजह बयान की, जैसा कि हदीस शरीफ में है। हदीस शरीफ के राज नबी सलाम फरमाई कि ला तसूमु फी हाज़िल अय्याम, पर दी रोज़ के रोजे मनी सही, पर 5 रोज़ की नु फ़इन्नहा अय्याम अक्लिन व शुर्बिन व बियालिन, ज़क्र ची वजह दादा इल्लत दा दननी वलू द मन कौलो इल्लत वजह दादा چې دا ورځې چې کوم دي دا اکلین د خوراک ورځې دي، د څښاک ورځې دي او د جما ورځې دي، لہذا اس لیے کہ وہ کھانے پینے اور جماع کے دن ہیں۔ دویم جملے راولے گیا اور پہلے جملے میں 5 روزہ رکھنے سے منع فرمایا اور اس کی علت دوسرے جملے میں بیان فرمایا۔ پھر دویم جملے کی علت بیان کړل شو کہ وہ کھانے پینے اور جماع کے دن چې دا خوراک څښاک او د جماع ورځې دي۔ جملہ معترضہ دریم نمبر جو 2 جملوں کے درمیان بے جوڑ واقع ہو، جدار 2 جملوں کو مابین کی بے جوڑ واقع ہے۔ قال ابو حنیفہ رحمہ اللہ النیت فی الوضوء لیست بشرط، اس مثال میں رحمہ اللہ جملہ معترضہ ہے پدی جملہ کی، پدی مثال کی دا رحمہ اللہ چکم دن دا جملہ معترضہ دا کہ پہلے اور بعد کے کلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں، چیزی دا اولنی اور دا ورستنی جملے سرا دا ورستنی کلام سر دے اس سے تعلق نشتا، صرف امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ پدی کی دعا شو دا۔ او څلورم نمبر جمله چې کوم دا نو هغې ته ویل کېږي مستأنفه. مستأنفه دې ته ویل کېږي چې د هغې نه جملې آغاز شوی، لکه موږ داسې وایو چې الکلمة علی ثلاثة اقسام، الکلمة علی ثلاثة اقسام، نو ګوره دې ته ویل کېږي جمله مستأنفه، دین د جملې آغاز وشو، اخوا کیسه به نوره کوو خو آغاز و ابتدا یې کمې نه وشو. الکلمة علی ثلاثة اقسام، جمله مستأنفه چې بالکل آغاز یې شوی، دې ته جمله ابتدائیه هم وایي. بل جمله حالیه، جمله حالیه دې ته ویلی کېږي چې دا د چا لپاره حال واقع شي، لکه موږ داسې وایو چې جاءني زید وهو راکب، جاءني زید وهو راکب، ما ته زید راغی وهو راکبون په داسې حال کې چې هغه سور په سورلي باندې، نو دا وهو راکبون چې کوم دی دې جملې د مخکینۍ جملې حالت بیان کړو چې ما ته زید په څه حالت کې راغی، په دې حالت کې راغی چې په سورلي باندې سور. بله دا جمله معطوفه، جمله معطوفه دې ته ویل کېږي چې دا دویمه جمله په اولنۍ جمله باندې عطف شي، لکه مو چې جاني زیدون وذهب عمرو، زید راغی او عمر لاړ، نو ګوره او عمر لاړ دا هم پرې مخکینۍ جمله باندې ور عطف کا، یعنی په هغې پسې وروسته داریک ذکر که په واو سره موږ هغه عطف کو، کله په پا باندې راځي کله په ثم باندې راځي، دا حروف عاطفه چې کوم ده به انشاءالله ووایو. دا 6 جملې دي چې دې ته ویل کېږي جمله به اعتباري صفت. امید ده چې انشاءالله تاسو پوهېدلي. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.